اول نمبر عزتمندو اجتماعی قربانی کیږي. اجتماعی قربانی و کسان را جمع شو، شپږ کسان را جمع شو په غټ څاروي کې، اوښ کې، غوا کې، میخه کې، سنډا کې. دا د غټ دې ته غټ څاروی وایي. چیلۍ ګډه ګډ دې ته واړه څاروي وایي. په هغې کې یو قرباني کېږي، هغې کې د یو نه زیات نه کېږي. او په دې غټو قربانیانو کې اووه پورې قربانیانې کېږي، د دې نه زیات کسان به پکې نه شریکېږي. چې اووه پورې شریکېږي نو دې ته وایي اجتماعي قرباني. بعضې مدرسې وي، بعضې ادارې وي، هغه د 2-3 زره کسانو د طرف نه اجتماعي قربانیانې کوي. یا تا نه بار ملک نه چا پیسې رالیږلي دي چې یار زما د طرف نه یو د فلاني یو 20-25 کسان دي، د هغې پیسې زه درلیږمه، خو د دې دپاره ته یو 8 څاروي والا او والا لیکه. نو عزتمندو په دې اجتماعي قرباني کې د یو 2 خبرو خیال ساتل پکار دي. یو دا دی چې دې کې داسې کس نه دي شریکول پکار چې د هغه مال کلهم حرامي. کلهم ټول نور خو موږ او تاسو مالونو کې ګوره خوندونه شته، څه نه څه لوګي ارزه ته رسېدلي دي، خو نه داسې چې کلهم دی. مثلا ډمې ګډۍ، شراب خرڅوي، آیس خرڅوي، پوډر خرڅوي، نو داسې د حرامو پیسې دي کلهم. نو داسې سړی قربانۍ کې نه دي شریکول پکار. که هغه ځان لکوي هغه ته ځان له څاروی والا صحیح ده. ورکوټې والا چې دغه کې قرباني دي شوق کېږي ستا، نو د قرب پیله خو اول دا وکړه چې د حرامې پیسې قربان کا. قرباني وروسته خبره ده، پیله د حرامې پیسې قربان کا. په دې درته الله د قربانۍ نه زیات ثواب درکوي. هغه ته به داسې وی. خو بالفرض که ته ورته څه نه وی یار موږ کسان پوره یو او موږ چې کوم دی خپله قرباني کوو، زموږ څه نور ملګري دي، موږ هغوی سره ملګري یو، داسې یو بانه شان ورته نور ملګرو سره ملګري کېږو، اسیم سړی بل چا سره ملګری کېږي. نو عزتمنو د حرام پیسو والا کس پکې ځان سره شریک نه کړي. که کلهم پیسې حرامي نو بیا د دې 7 کسانو کې د یو سړي قرباني هم نه کېږي. ستا هم ځان سره ګډه وډه کړه. لکه څنګه چې یو ساس کې امتیازي پیو کې واچې نو بیا پکې پته لګېږي چې دې سیټ ته دي که دې سیټ ته دي، نه بس هغه ټول بالټي کې بس بیا شریکې شي، ځان سره ټوله قصه خرابه کړي. دویم نمبر دا که اجتماعي قرباني کې چې پیسې پاتې شي هغه به واپس په هغه نورو تقسیمې. که د مدرسې کار وي نو خلک یې اکثر مدرسې ته پرېږدي، وي دا زموږ د مدرسې د طرف نه، یا د قصاب په خرچه کې صحیح ده. خو که خپلو کې انسان را جمع شوی وي او عزیزان، رشتہ داران، گاونډیان، همسایهګان، نو مثلا 100 زره روپۍ د را جمع کړي دي، نو 140 زره روپۍ شوې، 140,000، 140,000 روپۍ شوې. نو په دې کې تا څاروی مثلا په 120 باندې واغستو، صحیح شو، او نوره څه خرچه پرې رانله، یا یو 2-3 زره روپۍ په د شوتلو موتلو د ګیا خرچه راله، نو 18,000 روپۍ پکې پاتې شوې، صحیح شو. نو یا مثلا 21,000 روپۍ پکې پاتې شوې. نو په کار دا دی چې 21,000 روپۍ پکې پاتې شوې، نو 7,000 روپۍ به ته دې 7 کسانو له واپس ورکې. نه 700 روپۍ راځي، 3,000 روپۍ، 7 و 21، 3 زره روپۍ به هغوی ته واپس ورکړي. که هغه درته وایي چې زه بس پلانکي خانه تا یار دا کور کې څاروی ساتلی دی، فلانې کړی، ته ورپسې تللی وې راغلی وې، دا ستا شوې، هېڅ خبره نه ده ستا شوې، خو ته به ورته وایې چې دې کې 3 زره روپۍ پاتې شوې. نو دا پکې عزتمندو ده. درېیمه پکې دا خبره د عزتمندو اجتماعي قرباني کې د قربانۍ نه مخکې به په دې کې د حصو تعین کې چې 3 کسان دي، که 4 کسان دي، که 6 دي، که 7 دي، باقاعده نومونه بالي. الکه په دې پلاني څاروي کې فلانکی خان، ډنګری خان او هغه تورګل خان او دغه رنګې سمندر خان، دریا خان، دا زموږ نومونه دي. نو داسې چې کوم دی خنډې، بونډې، لنډې، چونډې، دا 7 کسان شو، و دا د دې د حصې شوې. ځکه کمې مدرسو کې یا کمې ادارو کې چې هغوی کې 200 کسانه پیسې جمع کوي، نو پته نه لګي چې دا سروی د چا په نوم ده. نو هغوی بیا داسې چلو کي چې یو کاغذ پې ولګېد 7 کسانو، باقاعده بیا کاغذ لګولی، هغه څاروي له نوم یې اخیستي 1 2 3 4 5 دې کې فلانې کسان. نو ګوره هغوی دومره احتیاط کوي مدرسو والا، باقاعده یو چټ جوړ کړي، هغې باندې 7 کسانو نوم ولیکي، هغه چټ هغه څاروي سره ولګوي، هغې له نمبر ورکړي، بیا هغې په نوم باندې هغوی حلال کړي، بیا ترې 7 بورۍ جوړه کړي، په 7 ځای باندې تاله تقسیم کړي. نو موږ لم پکار دی زمونږ اصل مشران ویل کوي راجمع شي، ښځې مرتبار په منګ باندې راټولې شي، وایي ګوره د یو د پلانۍ حصه شوه، یو د پلانۍ شوه، یو د پلانۍ. دا ډېره زبردسته خبره. که هغه وخت کې نه شي کولی، هغه وخت کې غوا لتې وي او غوا درته سنډا درته خوا دې خوا شروع کړو، هغه وخت کې بیا ته حصې تقسیمې. نو کور کې خو ډېر کسان دي که نه، دا څاروی تا د چا په نوم اخیستی دی؟ بیا وروسته جنګ هلکه زما په نوم
یاره دا خو د پلاني په نوم ده که نه، چې پلاني حصه به د چا په نوم وي، نو وروسته پکې بیا نیتونه نه کېږي، به دا ټول څاروی د یو کس په سر باندې کېږي او یو قسم دې پکې متعین کړی نو د چام نه شو، بس غوښې ته ښه مزېدار تکې خوره او قرباني بله وکړه. دې وجې نه مخکې نه ووایه چې کله څاروی واغېستو هلکه یو پکې فلانکې یو پکې فلانکې، بس حصې متعین که اسانه خبره. دا یو مسله شوه د اجتماعي قرباني